انس ابن مالک حدیث تے پا مشکات المصابی کے دیر ناشنا حدیث تے. انس ابن مالک فرمائی ویچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل چی کل دا قیامت ورد شی سخت ورد دا اللہ دی مونگ تا آسانا کا خدا زمون گناہون معاف کا زمون خطاگان دا اللہ معاف کا. نو حضور مبارک فرمائی قیامت پورز با جہنمیانو صفونی پا صفونو کی با اولادی او بیا انس ابن مالک فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چه دغی جہنمیانو صفونو مخطبا یو جنتی تیرشی جنتی انسان اگا با دیر خوشحالی اگا با دیر خدای پاک جل جلالہو نرزائی. انس ابن مالک فرمائی چه کل دا جہنمیانو صفونو تا دا جنتی انسان تیرگی پیچھے دا جہنمیانو پا صفونو کی با دا جنتی انسان تا دا جہنمی آوازو کا بس قسمت تی زدی طرف ترالما جہنم پا صفونو کی اولاڑے ما او تو خوش قسمت تی تا آگے طرف تلاڑے سپت لگی دے انسان چکم طرف باندے با موتازو خدای دا موستا اصحاب الیمین خی طرف باندے بوزی دغا جہنمی صف والا بولا آواز ورکا اور تئی بچے صاحب تا آغا پلانکائی انسان نہیں دا گورز دا زچرتا ولاڑے ما دا کم تکلیف کے ما تا پلانکائی نہیں. نبی علیہ السلام فرمائی چھتے چورترو گوری دا جنتی خو بڑیر خوشحالی وی دا کس بہو پیشنی چھو دا خو پلانکائی انسان دے وی دے بورتوی چھ آو زا اگا فلان انسان یما وی چھ دنیا یو مدد بھی اور سرکڑی مدد دانن چھ تاسو تیام چھ مسلمانانو مدد اکڑے خلقو سرا دا حاجت مند خلق حاجت پورا کړی ضرورت مند خلق ضرورت خپل وس مطابق پورا کړی هیل پور سره وکړي وچ دا کسب ورته وی جنتی چې بالکل ماو پیژندې ته خو جهنم په صفونو کې ولیاړي اور دای بچ خو اسم خبره خراب ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دنیا کې به یو حاجت ول پورا کړی او دا حاجت څنګه حاجت ته ګوره حاجت یې بیان کړی وی چورته وی چې یاد دشي چا یو ظلم سالا اوبدا تگوی اوبدا غوختی او ما تا دا آوازو کشی اوبرا وخلا یو ظلم آلا اوبرا خشتی وی یو ظل اوبا بیا کتور سر نور مدد اکڑی دا یو ظل دستا اوبا چی مسلمان رور لے ورکڑی دا مدد اللہ دم رخوخ دی چی قیامت پورز باندے دا پا دغ مدد باندے رب لا یزال جنت تا داخلی پا دغ مدد چی دا ماو تا دا ہر چا پلاس کی دی اگر یو ځل اوبه مال راخشته وي بالکل مالا. نبی علیہ السلام فرمایي شانه ورته بل انسان आवाज وکا چې زه او پیژاندم او تم هم او پیژاندې وی چې یاد تشي اگر یو ځل تا او دس کا او دس په کوزه کې اوبه کم شوي او تارا تاوازو کې چې دا اوبه لګراله نور راوخلا ما هغه نور ال راوخشته داسې بدغه جنتی انسان ته आवाजونه شي یاد دشي چې هغه دا مدد مار سره کړو هغه دا مدد مار سره کړو ټیک د چنن زدا جہنم پا صفنو کی ما او تا دا جنت پا صفنو کی خو آغا حاجت مالا پورا کڑاو نن خمام خدای تا اوریاد کڑا نن خمام پا اللہ باندی او بخا. رسول اللہ فرمائی چه دغ جنتی کسبا دغ یو کسب دغ جہنم صفنو کی. انس ابن مالک تا فرمائی را بہر بھی کا اللہ جل جلالہ پا دربار کے بے ادرئی رب لا یزال پا دربار کے بے شفاعتوں کا رب شفاعت قبول کا جنتی انسان پا خاطر باندے بدغ ټول خدای جنت ته ور سره ده. یوړو کای حاجت مال او براخشتي وی او دست پاره مې لکو زراخي یند تاسو دینه اندازو لګوي چې دا ډیر عام سیز دی دا خو ما تا کولې شو نو بیا تاسو اندازو لګوي چې چا د دنیا سخت حاجت پورا کړی دا هغه ضرورت یې پورا کړی هغه باندې سخاوت کړی تاسو سوچم نشه کړی چې الله جل جلاله با په دغه باندې څومره ثواب انسان لور کوي. حضور مبارک مشکات المصابیح حدیث ته دام ګارنټي اور کړی دا چې چا چې د مسلمان حاجت پورا ک په دینیت باندې چې دا مسلمان به خوشاله شي مسلمان به خوشاله شي زی پورا کولای شم په
زما کې توان طاقت قوت شتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مسلمان د خوشاله ک دا داسې دی لکه زه د خوشاله کړم، زه د خوشاله کړم دا داسې دی لکه رب د خوشاله ک. او رسول الله فرمایي چې رب د خوشاله ک ادخله الله الجنه، قیامت په ورځ مخله ولراشه چې رب د خوشاله کړی، رب د جنت ته خامخا داخلي. او تاسو راته وایي په حاجت پوره کېدو باندې انسان څومره خوشالهږي. یار انسان نه لاس نه تسبیم وغورځږي او ته ول راوخلې پاغه باندې انسان خوشالهږي، سپلای راوخلې پاغه باندې انسان خوشالهږي. یا خو دنیا حاجت او تکلیف هغه خو انسان ته ټول عمر یادي چې را دغه انسان زما حاجت پوره کړی دی.